الرحمن الرحیم. د خیبر د ټلې په سفر باندې راغلی یو. مدینه منورې نه تقریبا 180 کیلومتر فاصله کې ده. په محرم په 9 هجره کې دا واقعه راغلی وه. یهود خو همیشه د مسلمانانو دشمن پاتې شوی دی. نو د یهودیانو نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم له ډېر زیات تکالیف ورکړو، تر دې پورې چې دا بنو نذیر دی مختلف قسمونو کې په احد کې، په بدر مقام کې، خندق کې د مسلمانانو خلاف ډېر کردار ادا کړو چې مسلمانانو ته تکلیف اذیتونه ورسي. خو د یهودو چې کم مشرانو هغه دلته مونږ چې اوس راغلي و خیبر خله ورته وي، دلته زیات تر پاتې کېده. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم چې دینه تنګ راغه نو د 1400 صحابو سره دلته کې راتګ که. نو په دې 1400 صحابو کې 100 صحابه کرام داسې وو چې هغوی په اسونو باندې سوارو، ګوړسوار ورته ویل. دلته چې راغه نو د دې وړې وړې کلې وې، دا مختلف دا ټوله علاقه دا داسې عذابي شانتې ښکاري چې د الله دلته څه عذاب هم نازل شوی په مخکیني قومونو باندې. نو هغه ځای کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله وفدونه لیږه، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه، عمر صاحب، سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه، مختلف صحابه بتله لاره کې وړې وړې کلیم دی فتح کړې وې. خو دی دا غټه کله قموس چې ورته وایي دا ډېره زیاته بنده کړې. اوس دلته کې په تګ پابندي هم لګېدلې ده، دی نه پرېږدي، خو دی ډېره زیاته سختي په دې باندې راغستې وه. نو بیا هم صحابه کرام لاړه، خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شپې ټایم کې صحابه کرامو ته وی سحر به هغه سړي د عالم جنډه ورکوم چې کم الله او د الله رسول سره محبت کوي. هر یو صحابي دا خواهش کولو چې دا به څوک وي. سحر چې پاسېدو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم جنډه حضرت علی رضی الله تعالی عنه له ورکړه. حضرت علی رضی الله تعالی عنه سره لښکر شو چې هغوی روان شو. نو دی خو پې حملې کولې، په دې کې یو صحابي شهید شوی، 50 پکې زخمیان شوي وو. باوجود د دې هغې همت ونه بیلو چې کله ورغو د دې یو لوی سردار و، دی به د شپې ټایم کې یو قله کې ښځې بندې کړې وې، د شپې به خوراکونه هغې ته پارسل کول. نو دې کې د دې یو مشر و، مرهب ورته وی، دا ډېر زیات پهلوان و. د دې یو ورور مخکې راغو نو علي رضی الله تعالی عنه هغه ووجه. چې کله دا مرهب په خپله راغو، دا سردار و علي رضی الله تعالی عنه غوزار ورکړو، نو د ده زیری ماته که چې بل غوزار یې ورکړو، سر یې ترېنه کټ که. نو ټول ویرې د خپلې د قلې ته ننوتې، هغې کې هغه یره پرته وه، هغه خوف پکې پروت و. نو دی دا وی چې یره مونږ ونه وجنې. نو نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم دی سره بیا دکه شانتې معاهده وکړه چې یره تاسو دا هر څه درته پرېږدو، خو چې د دې کم پیداوار دی نیم به مونږ له راکوي، ملکیت به زمونږ تاسو په دې کې پاتې کېږئ. په دې ځای کې یو بله واقعه راغلې وه. هغه واقعه داسې وه چې کله نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د خیبر دا فتح حاصله که، نو روانو یو یهودیانه ښځه وه، هغې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم له دعوت وکړو. چې کله یې دعوت وکړو نو په هغه خوراک کې ورته زهر اچولي وو. نو هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو جبې له یوړه، هغه پې پوه شو، هغه صحابه کرامو ته وی چې خوراک مه کوئ. نو په دې کې د یو صحابي دی بشر بن برا رضی الله تعالی عنه، د هغه وخوړو نو هغه دې سره وفات شه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ځان تپوس خو بیا بدله ترې وانغېسته، خو د ده په بدل کې دا ښځه بیا قتل که. خو د دې اثر دومره تیز د زهر چې د دواړو جهانو سردار کله د دنیا نه رحلت و. نو په هغه وخت کې وی چې یره هغه یهودیانې چې کم زهر راکړو، د هغې اثر اوس هم زما په دې وجود کې شته. نو هغې ډېر زیات تکلیف ورکړو. نو دا بیا فتح شوه او کامیابي حضرت علی رضی الله تعالی عنه په لاس راغلی وه. د دې قلې چې کومه لویه دروازه وه، حضرت علی رضی الله تعالی عنه هغه دروازه په 40 کسانو کولاوېده. نو هغه چې کله دروازه راوغورځوله نو هغې دی خندق کنلی او د هغې د پاسه یې واچولو، بیا نور صحابه کرام دننه ورتګ شروع شو. نو دا لویه کامیابي مسلمانانو ته میلو شوې وه. الله تبارک وتعالی دې زمونږ دلته دا راتګ د هغه برکاتو یو ذریعه وګرځوي، او الله دې په موږ د هغه ځای برکات نازل کړي. واخر دعوانا الحمدلله.